سپته یې درته امت ته یې وایي څه درته پته یي په څه پوهېږئ مونږ خو چې مولي صاحب نه څوک تپوس وکړي قسم دی دا مولا لاغلی عامي جواب ورکړی زما یو تره دی ما سره به ډېر زیات ګرځي ډېر زیات زه چې کلي کې یم ډېر زیات دی ما سره ګرځي اوس لاړې کراچۍ ته نو یو ځل مونږ روان وو یو ځي ته تلو په لاره کې یو کس رالی ما نه یې د مسلې تپوس وکړو مسلې تپوس یې وکړو وی شادوګان راځي او دا زما فصل خرابوي نو وی زه ورته ناست وم یو شادو مې ترې مړ کړو نو دا مړ کول یې جایز دي او که نه دي ځکه چې ما ته نقصان را رسوي نو زما دا تره ورته وایي یا واو جایز دي او یې کښېنه ورته دا ټول وله ختم یې کړه نو ما ورته داسې وکتل ورته دی څه وایي د دې وړو مسلو تپوس ما نه کوئ ښه مولي صاحب نه د غټو مسلو تپوس کوئ دونه وایي زه مفتي یم زه ورسره ګرځم زه چې چېرته ځم جنازې له ځم چې چاخوا له ځم ما نه جدا کېږي نه او داسې لږ ساده دی بچي مچي هم نشته زه ډېر قدر کوم خیال ساتم نو په دې وجه ډېر زیاته مینه کوي را سره ډېر زیات را سره ګرځي نو اکثر څوک مسلې تپوس وکړي دی وایي د دې مسلې تپوس ما نه کوئ ده نه مه کوئ څو موقعو کې هغه جواب ورکړی دی خو دا خو ما سره ګرځي عام طور خلک داسې وي ته یو محفل کې نه څوک مسلې تپوس وکړي تا به جواب نه وي ورکړی نورو خلکو به جوابونه ورکړي نو هر چاله د جواب ورکولو اجازت نشته دی دا بعضې خلک چې پټکي ته وګوري د مسلې تپوس کوي څوک ګرې ته وګوري د مسلې تپوس کوي یو مولي صاحب نه چا د مسلې تپوس وکړو هغه یې ماله دا مسله نه راځي بیا دونه غټ پټکی دی په سر کړی دی ته به مسله نه پوهېږي هغه ورته دا پټکی ستا شو دا مسله راته ووایه مسله خو په پټکي کې نه ده اوس که ما په سر کړی دی خو دا مسله راته نه ده یادوي دا ته په سر کړی د مسلې جواب راله راکړه اوس بیا غریب غلی نو هر چا ته د مسلې اجازت نشته نو دلته فرمایي په حدیث کې یا ایها الناس من علم شیئا فلیقل به که پوهېږئ جواب ورکړئ ومن لم یعلم فلیقل الله اعلم که نه پوهېږئ وایي الله ته پته ده ما ته پته نشته ده امام مالک رحم الله نه ما ته تعداد غالبا ما نه هېرېږي خو د 20 نه بره مسایل دي امام مالک رحم الله نه تپوس وشو امام مالک رحم الله ورته لا ادري ما ته پته نشته دا خو سهار خبره نه ده امام مالک څوک دی د مسجد نبوي محدث امام مالک رسول الله مبارک تاسو ته یو حدیث مخکې تیر شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اطرافو نه به خلک راځي مدینه کې ورته عالم میلاویږي هغه عالم د پاره به خلک د اطرافو نه راځي بیا به محدثین بحث کوي دا امام مالک دی امام مالک رحم الله یو کس ته وایي هر شپه د الله پیغمبر سره په دې کیفیت ملاقات کوم چې د الله پیغمبر د شپې راشي او د دې مسجد نه مې راپاسئ په تندي مې ښکل کړي په دواړه مخه مې ښکل کړي او بیا راله غاړه راکړي هر شپه د الله پیغمبر سره په دې کیفیت ملاقات کوم څونه لوی سړی دی امام مالک څونه لوی محدث دی مسلې تپوس ته کېږي وایي لا ادري ما ته پته نشته دا سهار خبره خو نه ده مونږ عام کس نشو ویلی چې ما ته مسلې پته نشته زه نشم ویلی طالب یم قسم دی د علماو په هغه جماعت کې به اشمار شو او که نه شو عالم کېدل خو اشمار به شو او که نه شو د طالبانو کې اشمار شو دا به غټه خبره مونږ نه شو ویلی چې ما ته پته نشته عار کو عام کس نه شي ویلی نن سبا ته چا نه مسلې تپوس وکړه تا ته دا نه وایي چې ما ته پته نشته تاله به مسلې جواب درکوي اگر که غلطې درکړي خو تاله به د مسلې جواب درکوي دا خبره مې لږه اوږده کړه په دې باندې فرمایي ومن لم یعلم فلیقل الله اعلم وایي الله ته پته ده فإن من العلم ان تقول لما لا تعلم وایي دا هم علم دی که نه چې ته چاته ووایي چې ما ته پته نشته دی الله اعلم الله ته پته ده دا ډېر غټ علم نه دی چې تا ته دونه پته ده چې الله پوهېږي زه نه پوهېږم دا ډېر غټ علم دی ډېر غټ علم دی چې تا ته دا پته وي چې زه نه پوهېږم الله پوهېږي اوس چې ته وایې هم چومن دیګری نیاس بس زه یم بل څوک نشته دی زه دې مطلب دا دی چې ته نه پوهېږي هم چومن دیګری نیاس خبره به نه